بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سرق سرقة فلم يخرجها من الدار لم يقطع. خجيب دغ باب کی شروع باب ما يقطع فيه وما لا يقطع فيه. مسئله دا بیانی یو سړی د کور نغلاو کی او دغه سامان چې مالی مسروقه لا د کور وستلی نه او گیر شي نه د بلاس نه کټ کیږي ځکه درڅو چې مال په کور کې دی غل نه دی سلنه ترغه د مالک په قبضه کې دی نو د مالک نه لا وړې نه دی نو سریقه تعریف نه دی ثابت شوی لہذا لاس نه کټ کیږي. ومن سرق سرقه فلم يخرجها دغه سرقه ونباسي يعني مالي مسروقه من الدار لم يقطع وجه سره لأن الدار چره كلها طول بطوله حرز واحد ده فلا بد من الاخراج منها ضروری دی چې وی باسي د دینا ولأن الدار وما فيها في يد صاحبها زکه دار او بدار کی چې سدي دادا سدي لکه په ید د صاحب کې مالک پلاس کی نشه چې لا مالک پلاس کی نو غلا خو ثابت نه ده کنه یار پیږي فيتمكن شبهة عدم الأخذ نورال شبهة عدم يأخذ يعني لاخي السينة فإن كانت دار فيها مقاصير فأخرجها من مقصورة إلى سحن الدار قطع لكبرو قوري وليسيم يو غد كور دي باغي کی کمری دی کمری غل د کمرین مال رویستلو او پسهن کی غیر شلاس په کټ کیږي ځکه دا مال چې کوم دی کې محفوظ دغه محفوظ نه درې استره دی کنه. ومن كمل فإن كانت دار كشريكور فيها مقاصير باقي کی مقاصير کمرې وی پکې فاخرجها ندر مال روي سلو من مقصوره ديو کمرې نه الى صحن الدار تا قطع لاس به کټ کیږي تاسو پیږي مقاصير من حجرات بيوت مقصوره ته په لسان د اهل کوفه کې وایي بيوت بیت کوټه تا لأن كل مقصورة باعتبار ساكنها ذکر هر مقصورة په اعتبار د ساکن سره د حرز دی الله دا ځان له حرز دی د تریسل دی څه مشکل شته. وین اغار انسان بروګری ملسه کچری دی یو کمرې والا د بل کمرې نغلا وکړه نو به لاس کټ کی وي یو کنه مالی محفوظ جای محفوظ نه مال رسنه لاس پکټ کی. وإن أغارة كشري غارت گری وكي إنسان د اهل مقاصرنا على مقصورة بيوم مقصورة باندې فسرقا غلاو کی داغینا قطع لاس به کټ کی زکه هر لما بينا معنا زکه هر مقصوره چې دا ځان له هرز دی. واذا نقبل للس البيت فدخل واخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلقت عليه مالک برو ګوري انتي ځان دیکھا یو غل په کمره کې سورې ویستو او وردن نشو او پاغه سوري کی بلغل لبار تا مال ورکو او بیگیر شی و بملاس نه کټ کی وجه وې دا کم چې د نشوي د مال نه دی رئیسره او دا کم چې بار دی د نشوي نه دی او غلا خو الا د هرز محفوظ د سوایا د مکان محفوظ د مکان محرز هتک به حرمتي لکیږي چې وردن نشي او مال تر وباسي دلته یو وردن نشوي مال نه درېستلی بل وردن نشوي نه دی ودا مفتابه راي د خنور قسم بکشتري ګوره یو دا. واذا نقبل للسوكل شغل اباسي البيت سوري اباسي البيت کی فدخل ور داخل شي واخذ المال روالي وانا ولو وري کی دغه مال اخر بل خارج البيت اغه بل چې خارج البيت في فلقت عليهما بدوړو باندې بقتنوي ولي لان الاول اول چې لم يوجد منه الاخراج دغه مال رسل نه دی دنه اخراج موجود نشو ولی موجود نشو دغه ور کړي کنه وینا اخراج باله وي چې د یدي مقصوده په کبار نه راغله یدي معتبره په بار نه راغله دلته بل کس ید چې دغه معتبر ید دغه په بار راغله بار په دغه ید راغله پیږي کنه ها کباري رويسلو او به سروته به اوچت کو روان شو نو وس یدي معتبره بلا بار نو راغله او د ید دوباره شو بس د شول لکه چې ور راباریم کوس بلاس کټ کیږي کنه بیږي لأن الاول لم يوجد منه الاخراج ولا اعتراض يد سكدلته خو پیش را لې يد ثانيه دی چې کوم معتبر دی على المال په مال باندې را لې قبل خروجه دا لوته نو روته نو دا غیت پر راغلو
خنه د دویم لاس دې کټ شي کنه وینا غم نه کټ کیږي وثانی لم یوجد منه موجود شوی نه دی داغه د طرف حد کل حرز نه محفوظ دی به حرمتي فلم يتم سرقه تام نشول من كل واحد امام ابو یوسف رحم الله نسنقل لی واور هغه وی کم کسدن نه دی د لاس بار رستلې مال بل ور کلی به بد لاس کټ کیږي او کده بار والا کس چې غلاس وردن نه کړی او مال رخصتي به بداغه کټ کیږي ځکه په اول صورت کې ایو کم چې د نشوي مال غبار رويستو او په دې دویم صورت کې دی بل لاس چې وردن نه کو نو مال درويستو نو چې رستلې غلاس وکټي فتوبه غزوه روایت باندې ده او نبی یوسف رحم الله ان اخرج الداخل کچره دا خارج کی داخل ید ولاس دا کم چې داخل ید لاس را خارج کی وانا ولها او دغه سرقه ورکی خارج لا نفلقت على الداخل وان ادخل الخارج او داخل کی خارج ید ولاس فتنا ولا به دغه شی ورکی من ید الداخل حاصلی کی ید داخل لاس وردن نکړی یلتا فعليهم اچ چې غلط مې ویلې په دې دوه صورت کې په دواړو قطا ده ما ویلې صرف په خارج ده امام یوسف رحم الله وی دواړو ده وهي بناء على المسألة تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى نا مسألة بيوم سلمان بنا دا أغي بين الرسول روان ديكا وآيو بيد خيرا كما ليه وإن القاه في الطريق وخرج فأخذه قطع لكبر وقري كده سي وكنا چه کور کی سوره ویست وردن نشو یا سی وردن نشوه او سامان راپټ کو باری رويشتو ابه ورپسې وروته لکه مزیدار او بیروچت کو د لارې روان شو غیر شلاس به کټ کیږي کنه مونږ یو کټ کیږي به د مفتابه راي دا امام ظفر رحم الله وینه به کټ کیږي دلایل لغوایو جواب ته کوورا وین القاو کچری سامان رويشتلو بلار کی وخرج اور بار شو فاخذوا سامان روچت کو قطع لاس به کټ کیږي امام ظفر رحم الله ویلاس به نه کټ کیږي وجه امام ظفر رحم الله وی د سامان بار رښتلې دي او سامان بار رښتلو باندې د چالاس نه کټ کیږي به چې روس سروته دي او رخصته دي نو دا داسې شول چې وروته لو روای نه خستو څنګه چل د لاس نه کټ کیږي دلته نه کټ کیږي یا وروته بل چا رخصتي وا نه به نه دغه کټ کیږي او نه د کټ کیږي دقه شان با کدا په خپل وروته او روای خستو لاس به نه کټ کیږي پیږي نه څه به وره کور ته وردن نشوي سامان بار رويشتو امام یوسف رحم الله وی امام یوسف رحم الله کور بسره وته روای خص الله سبحانه کټ کیږي وجه سره صرف بار رويشتلو باندې لاس نه کټ کیږي او د کوسینه چې کلمات رخصتلو دا خو د غیر محفوظ زین مال رواخصلو بده کوم لاس نه کټ کیږي لکه څنګه چې بل کس رخصتلو دا غلاس نه کټ کیدلو کنه پیږي وقال ظفر رحم الله فرمایي لا يخطب لاس بنه کټ کیږي لأن الإلقاء دا بار ويشتل غير موجب دا موجب دا واجبون كي دا قطعيت ندى للقطع كما لو خرج لك كروزي ولم يأخذ من السكة ودا كسين دا سر روان لي كما لو أخذه غيره ومدغشان كما دي كبو بكشتري وكما دي لك أو لك سنگ شي دا مال روالي غير دا نبل كس هل تملا سنكت كي منگو ته جواب کی وایو ګورې امام ظفر صاحب د غلو طریقه هم دادا چې کله ځان لې نو مال بار ته رولي به په قلار بار روزي بار د مال ولې رولي ډیره بارکه چری د کور ول باندې ریښ چې ځان ته خلاصول شي مزه کمال را سی به ته نشو داغه طریقه دغه ده کنه ځان ته کار اسانه نو کته چې له ګلاس پکې نه کټ کو به خو به خلاص کټ کېدل قصه ختم شي ولنا من وایو ان رمي چې دا یو هیله د یاتاد السراق سراق کې یاتاد يعتاد السراق سراق کی معتاد وللتعذر الخروج د سامان سره راوتل داوت معذر وی مال متاع د سامان سره یی په دغه مقصد وی چې سامان سره راوتل نشي او یا په کې بل مقصد وی او يتفرغ یادیر باردا کار کوي چې فارغ شي دا لقتال صاحب الدار سره دغه سره به جنگ من کوي یا د دې بار او للفرار چې به په تختمه دا ګڼ مقاصد دي ولم تعترض عليه يد معتبره شبار وتلو او خپل واپس رواخستلو يد معتبره پکې راغله دي او کروای نه خستلو امام ظفر سے بالله سره کټ کیږي کنه نو ته وځ کنه کټ کیږي چې ته خو مال پټ نه گزایې کو
اسی بار رويشتلو ځای کو په ځای کې دوه خلاص نه کټ کیږي او قبل راشي روایلی به ځکه نه کټ کیږي چې به خو د معتبره په کې راغلی دی او که خپل روزي خپل روالي به د معتبره نشته لري وځای شو هم نه دی واورا ولم تعترض عليه يد معتبره بك وتعرض شوی نه دی فاعتبر الكل فعلا واحدا كل بيوفيل كل رب اعتبار دی فعل ورکو د بار تر وشتل او بیر وتل او رخصتل د شول ک یو فعل فاذا خرج خپل وسوته او روای نه خصنه دا خو به مذيع دی او مذيبان خلاص سارق نه دی د مذيع لاس خو نه کټ کیږي ځای کون کړي قال د قدري مولا فرمای وکذا لك ان حمله برو غري کوړه وردان نشو خر ور سره دی باغی سامان بار کو خر بار راو شلو چې خروه د خپل په پورور روان دي او جامي و چنډي راو چنډلې وسغل دي ویني سي نو د ولاس کټ کیږي کنه یو کټ کیږي به دغه د غلو طریقه هم دغه کنه سامان را بار کوي او اهم ور سره دار چې د معتبره په کې نه راغله پویږي وګورئ وکذلك ان حمله کشری سامان بار کی به همار باندې فساق او وی شړی واخرجو او همار دا سامان را بار کی نو اوس بده د لاس کټ کیږي پاتې شلو ته چې سامان چاره بار کړي همار نه همار خو فعل غیر مختار د نسبت به چاته کیږي عمدته وای چې در بار کړي دي لئن کمره لئن سيرا زکد سيرا حاجه لك ها لأن سيرا هارك سيره كما هي تاكي كما هي لأن سيره دقه ټیک دی سیره غلط دی ځکه سیر د خر چې مضاف دی لې دي سلی تعالی سوقه ځکه د خر شړلې دی بعد سیره هو کې کدا سیره خو بالکل نه لګي تر کله بیندل وإذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعا برغوري یو جماعت کورته وردن شغلای شروع کړل چا غلا کول او څوک سی په دې گیټونه کې ولاړو اوبه ټول گیر شو او لس درهم فی کس تر رسیدل نو اوس په لاس شانه کټ کوي ټول نه کټ کو ته کچری ته داوي چې غلا هټول نه د کړي چا چې کړي داغونه دي کټ شي وینا دغلو طریقه هم دا کنه څوک غلا کوي څوک دفاع کې ولاړی او څوک چې دفاع کې ولاړی هغه حکم هم داسې دی لکه چې غلا کوي وورا واذا دخل الحرز كل داخل شهر سيو جماعته فتولى بعضهم الاخذ نو متولي شي بازي اخذ يعني مال بازي رخلي قتلوا جميعا قال العبد الزيف فرمي هذا استحسان ده استحسان دي او قياس تقاضى ده كي يقطع الحامل قياس وي چا مال رخيص ده غلا ذکر شي واده او دا امام ظفر رحم الله قولم دي ولي اخراج صرف ده کړی دی ان الاخراج وجد منه ځکه اخراج ده نه موجود شوی دی سرقه ده کړی ده فتمت السرقه به سرقه بد تم شوی ده ولنا من وایو ګوره ان الاخراج من الكل اخراج ټول راغلی دی مانن ولي ټول نه مانن راغلی دی سو غلا کوي سو امداد کوي امداد چې څوک مانوي غم غلا کوي لمعاونة د وجد معاونتنا لکه بسرقه کبرا کې هم د غشانوي خبر دراشي کا ډاکا کی زینی ولاړی کله شلکو به ور سره یو زینی ورکته شي سامانونه تیر خلی وهذا لان المعتاد فيما بينهم وجداد مليس معتاد غلو ترمن زدادا اي يحمل البعض چبازي بسامان رخلي المتاع سامان ويتشمر الباقون او باقي چې کم دي به تیار ودريږي للدفع دفاع وکي فلو امتنع القط كشرقه منكم منغا نو به خو به بيخي قطعيات باب بنشي نو ادى الى سد باب الحد د حد باب بنشي لهذا حد بجاري قوم ومن نقب البيت وادخل يده فيه واخذ شيء لم يقطع داغه مساله چې مخکې واده کړی واخا دی مې سفر مل اختلاف پکې تاسو له وګورئ یو سړي کوټه کې سوروي ثلاثي وردن نو کو سامان را بار کو وردن نو اکثر بلاسي وردن نو وردن نشوي نه دي لاس به کټ کیږي کنه امام یوسف رحم الله فرمایي کټ کیږي با او د طرفین مسلک دا دی نه کټ کیږي او که چا بکس ثلاث وردن نو کو سامان روي سلو د ټول ویلاس پکټ کیږي وګورئ
وهن قبل بیت څوک چې سوریو باسي په کوټه کې او داخل کې ید فيه باغی کې او سواخذ شین ز شهروالي لم يقتل اس بین کټ کیږي امام ابو یوسف رحم الله فی الاملاء کې لیکلی چې انه يقتل ولي لانه اخرج المال من الحرز امام یوسف رحم الله دلیل دا محفوظ ځان له مال رسل دی کنه او محفوظ ځان مال رسل هم دغه مقصود په قطعیت کې یعنی قطعیت په دې باندې کیږي لہذا لاس قطعیت به بجاری شي پاتې شو ور داخلي دل دا شرط نه دی او قیاس کوي په بکس وغیرہ باندې بکس وغیرہ ته څوک لاس دن نه کی سامان رو بس لاس کټ کیږي کنه نه دلته هم کټ کیږي باقي ور قیاس کوي واورا ونبي يوسف رحمه الله كما ده لانه اخرج المال ما جرى يسلم من الهرز بيتنا محفوظ هنا هو المقصود ومقصود هم دغه دی کنه بقیت کی چې محفوظ هنا مال رو باسي فلا يشترط الدخول فيه وداخل دل شرط ندي كما اذا ادخل لك يوصل داخل كلاس في صندوق سير في د سراب په صندوق کی فاخرج الغطرفيه او بیت غطرفي د اروپای نوم دی ښا د خراسان امیرو دا غنوم غطرفي ابن عطاء هغه ایجاد کړی و نو ځکه ته نسبت کی دا اعز روپای وکای عزت مند قیمتي ولنا من وایو ګورم ونی سه تاسو لګ برو ګورئ که کوټه کې لاس وردن کو سامان روي سره د کوټي به حرمتي نه د کړي ها او لاس خپل کټ کیږي چې به حرمتي وشي د محفوظ دي او دا کله کیږي چې وردن شي دلته وردن نشوي نه دي پیږي په او پاتې شلو بکس مسله نو د بکس به حرمتي هم دغه د چې سر لاس وردن نه کیږي ځکه بکس څه خدان نه کېدل نه شي کنه پیږي به لنډه دادا چې کوم شی داسې چلته سره وردن نه کېدل شو او وردن نه شغلایته وکړه لاس باندې کټ کیږي او کوم شی داسې چلته نه شو وردن نه کېدل او لاس وردن نه کولایته وکړه لاس با کټ کیږي واورا کمانه ولنا موږ د بار دلیل ان حد کل هرز به حرمتي د محفوظ دي یشترط فيه الكمال دي کی کمال شرط دی چې کامل طریقې به حرمتي وشي ولی شوبه دیر بار تحرزا عن شبهه العدم چزان بشکو د شبهه د عدم نه یعنی د سینه چې کوم دی کی قطعیت نوی او منګه حج جاری کو قطعیت وکو عن شبهه العدم والكمال في الدخول او کمال خچا کی ولې دخول کی دا هونه راغله وقد امكن اعتبار او دخول اعتبار دلته ممکن هم دی ځکه کوټه ته سره ور داخله دل شي والدخول هو المعتاد او دخول معتادم دی ور داخله دل دا معتاد نه دي سر بلاس وردن نه کی بخلاف الصندوق ولا مقیسلی دی ذکر کړی دا ټیک نه دی کړی ولی الته معتاد هم دغه دا سر بلاس وردن نه کی لان الممكن فيه ممكن باغي ادخال يد دخول نه دی وبخلاف ما تقدم من حمل بعض المتاع من حمل كمان وبخلاف ما تقدم من حمل بعض المتاع ده شيء من حمل بعض امخ مساله تیر شو چې بعضی سامان روالي او نور تیار ته کړ چپیرناستي ولی الت معتادهم دغه وکانو چې بعضی رلی او بعضی دفاع کې ناستي وبخلاف ما تقدم مساله کمته مشتره شو کما من حمل بعض چې بعضی بکی حمل کوي المتاع د سامان لان ذلك والمعتاد الت معتادهم دغوا لهذا الت بلا ټولو کټ کیږي وان تر سره خارجه من الكم لم يقطع وان ادخل يده في الكم يقطع لكبر وګوري په خلکو به دینستونه کې جبونه کول شی به جب نه کو هم یعنی کې څه وته هم یانه دا بدل ته تړلې و بټوغون ته کې بابا په دینستونه کې باقي کې پیسې پرتی وي نو کې وسړي دا کټ کړلا د بار نه کټ کړلا او سامان تیر واخ صلی الله سبحانه کټ کیږي او کنيستونه تلاس دن کو ولته کټ کړو سامان رواخ صلی الله ولاس کټ کیږي ولی اول صورت کې محفوظ مکان دی نستونه هغه ته نه دی وردن نشوي یعنی لاس نه دی وردن نه کړي او دویم صورت کې وردن نه کړي دا دل منګ نشو تصور کولای ځکه موږ د لیدلې نه دي دا څنګه چلی وګورئ وان ترک یو سړی کټ کې سرتن بټوا خارجه من الكم کم چې نستونه نه خارج وي لم يقطع لازم نه کټ کیږي امام صفر رحم الله یټول کې وکټ کیږي وان ادخل يده کلاس ور داخل کې فی الكم بنستونه کې به بلاس کټ کیږي وجه تر لأن في الوجه الأول الرباط من خارج وجولك دا رباط چې کوم دی دا بندن کم بندن دی کم دی چې بند دی دا خارج نه دی نو خارج نه بندن ګلاو کو سامان راواخستو پیږي کنه وګورئ لأن في الوجه الأول الرباط چې دی بند دی
هغه د خارج نه فبالضر نو بشلولو سره يتحقق الاخذ من الظاهر اخذ راله خو د ظاهر نه راله فلا يوجد نو موجود نشلو بحرمتي د محفوظ زي حد کل حرز تاسو پیږي کنه اب دویم صورت کې دستونه کلاس وردن نه کړي دي نالتا وفي ثاني الرباط چی من داخل دا کم زینه سامان رلی کنه دا داخل نه دي بنچو داخل کو فبالضر يتحقق الاخذ من الحرز نو چکله وشلولو او سامان رواغستلو نو متحقق شلو اخذ د محفوظ زینه چاغه نستونه او هو الكم كم ولو كان مكان الضر حل الرباط الاكبر وګوري دا کوم ځای چې کټ کولو دې کې د بندن غوټه وا دا کوم بند ځای دی خو بچ ذکر کړینو خو بس غوټه به ول ور کړی وا نو دا بندن ځای باندې غوټه وا او دا غلای د څه وکړل چې دا غوټه ګلا وکړه نو به مسلو الټ شي څه مطلب به کنيستونه کې شی دن نو نو به دا غوټه باري غوټه څه نو به ها څوي ولو كان مكان الضر حل الرباط كم زي شلي کې بدغه ځای باندې غوټه و دغه بند ثم الاخذ في الوجهين ينعكس الجواب بك اخذ كم کیږي دي کې جواب الټ کیږي وجه تل الانعكاس التي الټ شو څه مطلب لګ ورو غوري ونی سم دا اوس تصویر مزه صحیح نشم جوړولای څنګه حساب کتابي دي نستونه دې کنه دې کې به هغه بټو تا شی به تاو کړو نو هغه کې وا دو قسمه یو بداسیو چې هغه کې به غوټه موټه نه و هم بند به پکيو نو به بند بار نه دې کدن نه دې نو کده بار نه بو بار نه به سامان راوخسلو نو محفوظ دې ته داخل شوی نه دي او ګلاس به دن کړو هغه نه ورواخسلو محفوظ ته داخل شوی دي او نستونه بدن هغه شی بدن نو نستونه کې دن نه خو کوم بند دې کنه باغی باندې غوټه د بار نه و به بشي الټاو نبي كلاس دن ور وستلو اچھا هغه کې بل شی الټاو دا بټو چې دا الټاو واورا بټو به بار وا شی بدن نو نلته چې لاس وردن نکو کنه نو محفوظ دې ته بنور غلې ځکه محفوظ دې خدا بټو بار دا نبي بلاس نه کټ کیږي او کدا غوټه بار و نبي بل شی دن نو به چې د بار نه کټ کول نه به د دن نستونی د بدن نه په کلاس ورتللو نه به بدن نه راخستل نه به کلاس کټ کېدلو چې د بار نه به غوټه کلاو کړله نو کله به چې غوټه بار وا هغه بټوا چې د کنه دا بدن نه وا پوه نه شي خبره نه به چې د بار نه کول نو لاس بدن نه کول محفوظ دې ته به لاس کټ کېدلو او چې غوټه بدن نه و نو بټوا به بار وا به چې دن لاس و نو بټوا به بار وا نو به خو محفوظ پاتې نه و وایي کنه ها وګورئ ينعكس الانعكاس التي لت بك بدل شو امام يوسف رحمه الله قسمه کوي انه يقطع على كل حال بهر حال بلاس کټ کیږي ما خدا را یو کړه خبر حال فت مفتابيه غرزولې ده لانه محرز اچھا دا محفوظ اما بالكم بالكم يا هو بنستوني معنی ده یا بنستونی محفوظ رکدن نه صحیح شو تاسو مې لاس پکې کټ کی او به صاحبه یا خو کنستونی مې نه زباری بار نو صاحب وسشته کنهشته په صاحب محفوظ ده کنه یار دا ډیره مضبوطه راي ده ښا یا بنستونی محفوظ ده یا سړی ده کنه نه چا چې نستونی بغه محفوظ ده اورا قلنا من وای چې کنستونی کې دن نه کنه به بنستونی محفوظ یو بسړی نه سړی خو خپل مزل کوي تاسو وای مال محفوظ پروت دي نستونی کې موي هرز کوم دي نستونه لانه يعتمده زکه بنستونه من اعتماد کوي او به د خپل څه کوي انما قصد قطع المسافه اغا قطع کول د مسافت دي او الاستراحه یا راحت حاصلي یعنی ځان په آرام کې بس دقیق هم نه کوي نستونه کې محفوظ دي فاشبه الجوالق لدي مشابهت د جوالق سره چې جوالق را روان دي کم بوج په وخانو باندې ګورې وته وإن سرق من القطار بعيرا أو حملا لم يقطع برغوري ونسم كچا دوخانو د قطار نه یو پټکو ایو بوري پټکو ته بوج دوخ بوج لاس باب کې نه کټ کیږي وجه بیانو وجه د مولوی صاحب دوخ غیر محفوظ دي
دا قطار چې دا خو مکان محفوظ نه دی نو او کوم بوج یې وړو هم د غیر محفوظ نه وړی دی او پاتې شلو چا چې دا قطار په خان قطار کې رواني کا څوک چې مخ کې روان دی یا شاته روان دی خو خان شړی او قص خدا غره حفاظت مقصود نه دی او کچري حفاظت د باره یو کس نیولې او باقاعده او به چا پټ کوخ یا بوج به بدلاس کټ کیږي وګورئ وان سرق من القطار کڅوک د قطار نه بهیر پټ کی او حملا او یا یو بوج پټ کی لاس به نه کټ کیږي لانه ليس بمحرز کدا محفوظ من ندی محفوظ مال نه دی مقصودا محفوظ نه دی فیتمکن شبهه العدم دی کی امکان د شبهه د عدم را لې یعنی د دې خبره شبهه په کړه چې محفوظ نه دی وهذا وجد ادم وليس دا اعتراض نه جواب دی چې دا سائق او قائد ور سره دي څوک چې شاته شړی یی د مخ کې نیولې د پړې روان دی غو سره څه کې و یو حفاظت د بار نه دي ځکه سائق او قائد چې دی ایا به څوک سوار دي يقصدون او قص کوي قطع المسافه مسافت د قطع کېدل لار لنډي ونقل الامتعه او قصد دې کوي چې سامان یو ځنه بل ځای منتقل کی دون الحفظ حفاظت قصد پکې نه کوي خطا سوچو کې نن سبب کې حفاظت قسم کوي ښا دلیل کمزور دی حتى لو كان كشريوي مال احمال دغه بوجونو سره من هغه څوک يتبعها للحفظ چې هغه ورپسې وي دې لپاره چې حفاظت کوي به مولانا ویلي لاس په کې کټ کیږي تاسو پیږئ نن سبا دغه صورت دیکھا وان شق الحمل واخذ منه وليس بكشا دغه بوج وشله او سامان ته رواخستل به بلاس کټ کیږي ځکه بوج کې د خپل اندې محفوظ نه دي خو څه چې دي اب بوج محفوظ دي لکه بکس مسله چې تیرا شوی و پیږي کنه وان شق کشا وشله ولو الحمل چالي کله چا حمل لیکله خدوړ سيدي واخذوا به سامان الواخستل منه د دینه قطع لاس بکټ کیږي وللن الجوالق في مثل هذا ځکه جوالق د بوجونه په مثل دغه شان صورت کې د هرز دیکھا یعنی د دنه سامان د بارا مکان محفوظ دی لانه يقصد بوزع الامتعه څوک چې بده کې سامان چې نو مقصد دی چې محفوظ شي کنه نو مکان محفوظ نه رسل لاس پکټ کیږي لانه يقصد ويا قص کیږي په اچولو د سامانونو فيه په دې بوجونو کې صيانته مقصود څه وي به وره قص کیږي په اچولو د سامانونو په دې کې صيانته د چې قص کیږي چې سامانونه محفوظ شي کنه نو کلکم لکه څنګه چې نسونه کې بټوي قص په کې دی چې محفوظ شي بهرحال فوجد الاخذ من الحرز د محفوظ زینا اخذ موجود شو فيقطع لاس پکټ کیږي وان سرق جوالقا فيه متاع وصاحبه يحفظه او نائم عليه قطع الاكبر وګوري کچري چا دغه بوج پټ کو او سامان د بوج ولا چیو کنه هغه حفاظت کولو یا دلته ور سره خاص ودو نه بلاس کټ کیږي کا کدا خو حفاظت کوون کې دي کڅو غلاو کې دی او جوالق دی او بوج فيه متاع چې باغی کې سامانو وصاحبه او د سامان ولا چې يحفظه هغه حفاظت کولو یا ودو باغی باندې قطع لاس بکټ کیږي معنی دا اذا كان الجوالق في موضع هو ليس بهرز الکه دا چې دا جوالق په دې ځای کې چې هغه مال غزه محفوظ نه وو اوس که بګور کې نو به خو حافظ له اعتبار نشته کنه مو پرون ویلو کنه مطلب پلار کې چې دا جوالق په یو ځای کې هو ليس بهرز چې غزه حرز نو لکه لار وا دغه شنور زین رواله حتى يكون محرزا بصاحبه دا دې لپاره وایو چې دا جوالق په محرز شي محفوظ شي په صاحب باندې کا ځکه موږ مسله په صاحب باندې چلو صاحب حافظ جوړو لكونه مترصد لحفظه وجدار دا سره وس تیار ناصر د دې حفاظت د پاره او وس کده څو غلا کوي نو د مالی مکان محفوظ نه پټي ځکه دا وس محفوظ په چمانه محفوظ دی په حافظ باندې وهذا لان المعتبر هو الحفظ المعتاد وجداد وليس معتبر معتاد حفظ دی کوم چې شي سره مناسب حفاظت فی اق معتبر دی او د جوالق سره حفاظت معتاد هم دار چې دغه صاحب التودی او یا ورسره په دغه بوج باندې ناشتي والجلوس عنده التناست کول یا ود کېدل علیه باغی باندې يعد حفظا دا شمال الکی حفظ عادت کې او عرف لره عادت لره اعتبار دی وکذا النوم بقرب منه کده دی خاصه ودیم دغه حکم دی ځکه عادت اور دار چې خاصه ودین حفاظت کوي علامه اخترناه دا خبره مخکې موږ ذکر کړی و من قبل او ذکر فی بعض النسخ د جامع صغیر په بعض نسخو کې د سره غلی دی وصائب و نائم علیه راغلی دی
او حيث يكون حافظا له راغله دي صاحب ودی پاغي یا ودسې ځای کې وی چې حفاظت کوي داغي مطلب خاصي ور سره وهذا يؤكد دا نورم تاکید کوي دماغ هغه مسلې چې مخکې مونږ ذکر کړل من قول مختار قول څو یا خاصي ودو یا بربر ناس بهر حال عرف کې دغه ته حافظ ویلې کیږي چې څوک ته غلاو کی لاس به کټ کیږي